أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. مخیاتونو کی تذکرہ دے وچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بلکہ ہر مبلغ تا یو قسم تسلی وا چاله چې تغواړي نو اغلا ایمان نشي ورکوله هغه ته هدایت نشي ورکوله هدایت ورکول پنی غلار باندې بوتلل دا خدا الله کار دی. دی خلقو دا خبره کولا کمنگا ہدایت حاصل کو ہدایت دین امن و ایمان راوڑو نو منگ بعد دیزمکینا اتختولے شو منگ توا قسمہ قسم مصیبتنا راو رسی اللہ رب العزت وی ولے منگ دیلا حرم کے زیند ورکڑے حرم داسې ځای دی چې په هغې کې هر قسم میوې هغې ته راښکودی کېږي. هلته کې چې کوم خلک دي هغه ښه په مزو سره هغه رزقونه د ټولې دنیا حاصلوي. دارنګه یو طرف ته خلک دي چې هغې ایمان راوړل او بل طرف ته اخري چې هغه په تکبر کې اخته دي. نو یې دواړو جدا جدا حالاتي مخکې چې چا تکبر کاو نو الله یې څومره یو هلاک کړلی. مطلب دا چې ډېر خلک ډېر قومونه ډېر کلي تباه شوي دي دې وجه نه چې هغې دا الله مقابله کې تکبر کاو لویی کولا. الله وی دا ازمکا سچری دا ټول خو اسیم ماته پات کیږي. د دې بیا ظاهری څوک مالکوم نه چې د دنیا غسته کیږي بل ته پات کیږي او د بل نه بل ته پات کیږي. نو دلا په دې باندې لوی نه د پکار فخر نه د پکار غرور نه د پکار. دارنگے سمرہ کلی چی تباشیری اللہ رب العزت ہوئی دا سے منگا سوگنہ دی حلاک کری او نا حلاکو تردے پورے چی آغیتا رسول راولی گو آغواتا احکامات بیان کی یرا ولور کی داغی نرستو بیا چی آغی خبر او نمانی نو حلاکی. دارنگے تاسو له چې کوم څه درکړی شي د ژوند دنیوي کې دا خو هغه دي معمولی شی دی ډېر لږ دی کم چې آخرت کې به الله رب العزت ورکوي د هغې او مقابله کې خدای سم نه دي. بعضې وایي فمتاع الحیات الدنیا نو دا خو سکه ده صرف سکل لی دنیا کې نور انعامات خو هلته کې دي اگر چې تا ته بخکاري چې دا خو ډېر شي انعامات دي دنیا کې خدا د مقابله د آخرت کې ډېر لږ دي ډېر معمولی دي.
نو هغه طرف ته تلل غواړي، هغې ته چې زینو د الله خبره به منې، ایمان به راوړې، عمل صالح به کوې، نو هله به ځې. دې نه اوس تذکره د دې کوي دنیا کې بعضې خلک دي هغې ایمان راوړلی، عمل صالح کړلی، عمل صالح کوي، او بل طرف ته بعضې خلک دي چې هغې د دې دنیا د دې ژوند څه بعضې فایدې موږ دوی له ورکړلي. یو طرف ته ایمان دی او یو طرف ته دنیا ده، نو دا دواړه برابر کېدی شي نه. دا دواړه قسمه خلق چې چا ایمان راوړلی او چا ایمان نه دی راوړی، د دنیا ساز و سامان و سره دی. قیامت کې به دا دواړه حاضر کړی شوي او دا دواړه به یو شان نه وي. هغه سړی به کامیابي چې د الله خبره منله، د پیغمبر په طریقه باندې خپل ژوند تیر کړلی. الله وتعالی ته کی وایي زماغه شرکا کم ځای دي چې تاسو وی شرکا دي، دا برخیز دي، دا نازولی دي، کم ځای دي چې تاسو به ګمان کوو، تاسو وی دا د الله نازولی دي، دا د الله نایبان دي، الله ولا برخه ورکړله، دا د برخې خاوندان دي، کم ځای کې دي هغه. نو هلته کې هغه خلک به وایي دنیا کې دوه قسمه خلق د الله سره شریکان کړي شوي دي. یو هغه دي چې هغه د الله منون کې دي، نیکان خلق دي، او یو هغه دي چې هغه بدان دي. نو بعضې بدان خلق د الله سره خلقو شریکان کړي چې د پر کې برخې والا دی، تر دې پورې چې ابلیس دی، شیطان دی، هغه هم خلقو د الله سره شریک کړل، وی بدې به هم برخې والا دی. وي شته په دنیا کې قسمه قسم خلق ترشي دي، وسم په دنیا کې قسمه قسم خلق دي. نو هغه خلق به وي چې په هغې باندې فیصله شوې ده، یا الله دا هغه خلق دي چې موږ ګمراه کړي وو. موږ ولې ګمراه کړي وو؟ ځکه موږ په خپله باندې ګمراه وو، نو موږ دې له دعوت ورکړلی ګمراهۍ طرف ته، نو دی ګمراه شي دي. موږ په خپل اختیار باندې ګمراه شي وو، موږ صرف له دعوت، موږ دې له دعوت د ګمراهۍ ورکړلی، څه زور او جبر یو پې نه دی کړی، دی په خپله باندې ګمراه شوي دي. نو موږ ستا مخکې برات کوو، دې زموږ بندګي نه ده کړې. دارنګې هغه خلکو ته به وویلی شي زه تاسو خپل شرکا راوبلئ، اواز ورته وکړئ ستاسو څه مرسته امداد دې وکړي، دی به هلته کې هم چغه کړي او پلانکو زمونږ امداد وکړئ، زمونږ پیر صاحب دی، څوک وایي زمونږ څه دی او څه دی، زمونږ امداد وکړئ، رامدد شئ. فلم یستجیبوا لهم، نو هغه به دې له څه جواب ورنه کړي، د دې څه قبولتیا به ونه کړي، د دې څه امداد او مرسته به ونه کړي. نو بل طرف ته راول عذاب به وویني. چې کله دی عذاب ویني نو بیا به افسوسونه کوي، لیکن افسوس به پیدا نه کوي. لو انهم کانوا یهتدون، وي کاش چې مونږه هدایت موندلی وی، هدایت باندې تللی وی، هدایت یو منلی وی، د الله حکم یو منلی وی. دارنګې الله رب العزت د طرف نه به د آواز هم کولی کېږي. تاسو د پیغمبرانو څه قبولتیا کړوه، پیغمبر له څه جواب ورکړو، د پیغمبر څه تابعداري وکړوه. نو چا چې تابعداري کړي نو هغه به څه ووایي، او چا چې تابعداري نه کړي نو د هغې نه به دلایل پټي، د هغې نه به خبرې پټي،
هغه به خبرې نشي کولی، ولې خبره خو هغه په حق کی او دی خو په ناحق کی روانو. دنیا کې بعضې خلک داسې چې هغه په ګمراهۍ کې روان، نو توبه ویسته، ایمان یې راوړ، عمل صالح یې وکړو، نو دقه کسان به کامیابی موندون کی. اختیارات د دنیا او د آخرت هغه صرف د الله دی، د بل چا اختیارات نشتی. مسله د توحید بم ذکر کئی، بیا دلائل پیش کئی. دا ورځ تاسو باندې څوک راولي، شپه څوک راولي. که دا ورځ الله رب العزت د قیامت پورې اوږده کی، څوک به شپه راولي. که دا شپه اوږده کی د قیامت پورې، څوک به ورځ کی. دارنګې شپه ورځ دی، پای کې تاسو آرام حاصلوي، پای کې تاسو ګرځئ، پای کې تاسو د الله فضل حاصلوي. الله رب عزت په قیامت کې بیا دغه شرکاو خبره کوي، کم ځای کې دی راو بلې کنه، مخکې اول کې مو دلته کې بیا وي. دارنګې هر امت نه یو بیان کون کې به الله راو باسي، هغه یا الله ما ته خبره کړوا، ما ورته ستا دین رسولو، دین او منلی. نو دی چې کوم څه جوړ کړلی هغه ټول به هر څه به د دین ورک شي. افمن وعدناه وعدا حسنا، ای هغه څوک چې وعده ورسره کړله موږ وعده ښایسته، فهو لاقیه، نو هغه به ملاقي کېږي د هغې سره. کما وعده چې ورسره شي ده د هغې سره به دی ملاقي کېږي. مؤمن سره وعده شوی ده د جنت، د کافر سره وعده شوی ده د جهنم. دغه جنتیان دی به جهنمیانو ته وایي، مخکې تیر شي موږ سره چې الله کوم لوس کړو، نو وجدنا حقا، نو موږ هغه حق وموندو. فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا، نو تاسو سره چې الله کوم لوس کړو نو هغه یو حق وموندو که نه، رښتونه شو که نه شو؟ او یا بلا ولې نه، او کومه خبره چې کړو هغه رښتیا شوه، د جنت خبره وه، د جهنم خبره وه، رښتیا شوه. افمن وعدناه وعدا حسنا، آیا هغه څوک چې وعده ورسره کړله موږ وعده ښایسته، فهو لاقیه، نو هغه به ملاقي کېږي د هغې سره. کمن متعناه متاع الحیات الدنیا، دا پشان د هغه چا کېدی شي چې موږ فایده ورکړله هغه لره فایده د دې ژوند دنیوي، د ژوند دنیوي فایده ده لږه ډېره معمولي ده. ثم هو یوم القیامة من المحضرین، بیا به یې په قیامت په ورځ باندې د حاضر کړی شونه. ویوم ینادیهم، په ورځ باندې چې آواز وکړي الله دې ته، فیقولون ورته وایي بین شرکایی، کم ځای کې دي زما شرکا، الذین کنتم تزعمون، چې تاسو به ګمان کاو، تاسو وی چې دا د الله شریکان دي، دا الله سره برخې واله دي، دا د الله نازولی دي، کم ځای کې دي هغه. قال الذین حق علیهم القول، نو وایي به کسان چې لازمه شوي ده په هغې باندې خبره، لازمه شوي ده په هغې باندې فیصله د عذاب. ربنا هؤلاء الذین اغوینا، یا الله دا خلق دی چې منګه دی گمراه کړیو، منګه دی لا دعوت ور کړیو گمراهی طرف ته. اغویناهم، منګه دعوت ور کړیو دی لرا گمراهی ته، نو منګه دی گمراه شو په خپل اختیار باندې. کما غوینا، لکه څنګه چې منګه گمراه شیو په خپل اختیار، منګ باندې چا زور نو کړی، منګه په خپل گمراهو، نو منګه دی له دعوت صرف قدر ور کړلې، نو دی په خپل اختیار باندې گمراه شوي دي. تبرعنا الیک، نو موږ برات کو تا ته، ستا په مخ کې موږ د برات اظهار کو. ما کانوا ایانا یعبدون، نو دی چې زموږ بندگی کوله، دی زموږ بندگی نه ده کړې، بل ځکه وایي دی د بل چا بندگی کړله. وقیل ادعوا شرکاکم، او به ویلی شي راو بلئ خپل شرکا، تاسو چې د الله سره کوم شریکان کړي نو راو بلئ، هغې ته آواز وکړئ چې ستاسو څه وکړي، ستاسو څه امداد کولی شي چې وکړي، آواز ورته وکړئ ځئ. فدعوهم، نو دوی به ورته آواز وکړي او پلان کې را مدد شي وي، او زموږ امداد وکړي، موږ د دې دغه نه خلاص کړي. فلم یستجیبوا لهم،
ناغي با قبولتیاونه کی د دې لپاره جواب به ول ورنکی ایس امداد او تعاون به ونه کی وراول عذاب او ویني دی عذاب لرا لو انهم كانوا مهتدي يهتدون دی بوي کاش دی و ہدایت موندن کی دی ال دغه ہدایت حاصل کړه دنیا کې موږ ہدایت حاصل کړه نو خبر دا وي و یوم ینادیهم فاول ما چې आवाज بو کی دی تعالی فیقولون الله بو توي ماذا عجبتم المرسلین قبولتیا کړو تاسو د پیغمبران تاسو راغلی وخت په باندې راغلی نو سمرا انبیاء علیهم السلام راغلی تاسو څه قبولتیا کړو داغي فامیت علیهم الانباء نو پړ بشي په دې باندې خبرونه پړ بشي په دې باندې دلایل یوم ایزن په دا ورځ باندې فهم لا تسالون دی و په دا ورځ باندې ته پوښتنه نشي کولای دی وبلنا سې چې کړه نه هغه وي قیامت دورځي حال رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړل یو حدیث کې راځي چې قیامت ورځ شي نو بل سبب یا پکار نه راځي د بل نه تپوس آپ پکار نه راځي تپوس به نشي کولای دا سه حال وي چې د سره مخه ته اعمال نامه وي نو دا نو تپوس کولای کی حدیث کې راتلو لیس بینه و بینه بین الله و بینه دا الله د پمنس کې ترجمان بنای یې ما جبه ناراضي زه خبره نشم کولای نه ترجمان به کی نه سو به ترجمانی نه کوي دی به ډایرک لګیایي لیس بینه ترجمان د پمنس کې ترجمان بنای نو دې چې ګوري نو خپل اعمال نامه کې صدیا غوي خی طرف ته ګوري نو الا ما قدما و هغه سبې چې دغه مخ کې لګلې ګس طرف ته ګوري ما هغه سبې چې د مخ کې لګلې بس یې چې کړل عقبې ښا کم سه چې کړل عقبہ خی طرف ته وي مخ کې وي رستو وي نه بل چا ته پوښتنه شي کولای بل چا نه بګی امداد تعاون واخلي نه بشي کولای فاما من تابنا اچا چې تپو چې توبه وي سوا من ایمان راول عمل صالح او کو فاسا یکون من المفلحین زردا چې دا کسان به د کامیابی مندون کنا وربک یخلق ما یشاء و یختار او رب ستا پیدا کول کوي چې غواړي او یختار والله اختیار لري ما کان لهم الخيار نشته د خلقو د پاره هیڅ اختیار نشتی کم اختیار چې د حد نه زیات ته دومره اختیار شته د به جمعات تراتلی شي دومره اختیار شته چې ځان د کمبل گزار کی بڑستن گزار کی را پاسی جمعات تراشي نو اختیار شته کول شي لیکن دې نه خو اختیار نشتی انسان مجبور دی کنه دا اختیارمند دی نو دې بالکل اختیارمند هم نه دی او بالکل مجبور هم نه دی چې دل برسو ټیله ورکه په مخې لیږي نه دي نه ده عمر دا علی رضی الله تعالی عنہ سره ته پوښتنه ویا سره اختیارمند دی کنه اختیار اشته او کنه بالکل مجبور دی لکه څنګه چې یو لړګی دی نو لړګی هم مجبور دی مجبوری محض وته وي هغه ته خوځي جو خوځيږي نه خوځي په ځای باندې پروت دی انسان خو دې نه ده انسان خوځيږي علی رضی الله تعالی عنہ ته ودرېګا او ودرېد وی یو خپل اوچا تکا وی اوچا تکړه وی دا بل اوچا تکا وی بل خونو چوتي بس دومره اختیار دشتي ښا دومره ده تبه جمعه تر اتلې شي تبه هدایت حاصل ولې شي تبه درس کولای شي ته قران ته وګي خو دې شي قران ویلې شي قران بیا یادولې شي په دې باندې عمل کولای شي د نارواونه ځان بچ کولای شي دومره اختیار نشته هغه د نور اختیارات نشتی ښا وربک یعلم دغه اختیار خبره دلته کوم کوي سورۃ احزاب کې هم کوي دا الله فیصله کړل دا الله رسول فیصله کړل نو داغه په مخ کې بیا بل اختیار د بل چا نه چې داغه فیصله دی بدلای دا الله فیصله دی بدلای
ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. سورۃ احزاب کی راضی یو مؤمن د پاره اختیار نشته دی، یو مؤمن خزی د پاره دی، یو مؤمن سړي د پاره اختیار نشته چې کله الله او الله رسول فیصله کړي داغه په منځ کې و د پاره نور اختیاري نه نور اختیار نشتی. الله چې کومه فیصله کړل بس هغه وای، الله رسول کومه فیصله کړل هغه دا. سبحان الله و تعالی عما یشرکون. اوچت پاک دے پاکی دا اللہ دا پارا و تعالی اوچت دے دا سنج داخل کو سر کم شرک کئی. وربک یعلم السارب پوئی گی ماتو کی نصدر ما چی پٹا یہ سینے دا دی وما یلنون آچک کارا کئیے. وهو اللہ لا الہ الا هو اللہ غزات دے چنشتے لائق دے با سوا دا غنا بل آغا یو اللہ دے آغا کار ساز دے آغا مشکل کشا دے آغا پر یاد رس دے آغا امداد کون کے دے آغا ہر ساوریدون کے دے. لہو الحمد دا اللہ دا پارا حمدو ندی دا خدای توب دا اللہ دا پارا حمدو ندی دا الوحیت فی الاولا والآخرہ پا دنیا و آخرت کے. ولہو الحکم دا اللہ پلاس کی اختیارات تی ویلے حکم دا اللہ پلاس کی دے اختیارات دا اللہ پلاس کی دی ویلے ترجعون اللہ طرف تاسو ټول ورگرز ولے کی گئی. اور بسی دلائل پیش کی اول بیاشی افما وعدناه وعدا حسنا آیا آغا سوچ وعد وسر کرلا منگا وعد خیستا فهو لاقین دیو ملاقی کی دا غیسرا دیو ملاوی کی دا غیسرا کبم متانا و متال حیات الدنیا دادا چا پشان کی دیشی چی مولا فیدہ ورکڑی سام فیدہ ورکڑلا سامان دی جون دنیاوی ثم هو یوم القیامت من المحضرین بیا بدئی دا قیامت پورد بائیں دا حاضر کڑے شونا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَأَعْرَضْ مَا يَشَاءُ اللَّهُ بَآوَازُ کی دی فَيَقُولُونَ اللَّهُ بَوَيْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کم زیدی زما و شرکا چی تاسو پی گمان کاؤ. قال الذين حق عليهم القول نوئی با کسان چی لازم شید پاقی بانی خبرا فیصلہ پاقی بانی شویدہ ربنا هؤلاء الذين اغوینا و اے زمانگا ربا دا کسان دی چی دی منگا دعوت ورکڑیو دی لرا گمراہی طرف تا اغوینا هم منگا دعوت ورکڑیو دی لرا گمراہی طرف تا نو دی گمراہ شو کما غوینا لکا سنگا چی منگا گمراہ شیو تبرانا الیکا منگا برات کو استامخ کی دی دینا ما کانو یانا یعبدون نو دی زمانگا بندگی کون کی. وقیل دعو شرکاکم او بویل شیراو بلی قل شرکا فداهم نو دی بیراو بلی فلم یستجیبو لهم ناغیب قبولتیاو نکی دی دا پارا و راول عذابو بینی عذاب لرا لو انم کانو یحتدون ارمان بکی افسوس بکی کاش چی دی وے ہدایت مندن کی ہدایت حاصل کرے وے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَأَعْرَضْ مَا يَشَاءُ آواز بو کہ اللہ دیتا فَيَقُولُ وَتَوَيْبَ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ س جواب ورکڑیو تاسو پیغمبرانو لا س قبولتیا کڑواز تاسو دا پیغمبرانو. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ ورک بشی ددینا دلائل پدغ ورز بانے فهم لا يتسالون دی بدے وبلن تپوسنم نشی کولے. فاما من تاب وآمن وعمل صالحا نو آغا چاچی توبہ ویستا و ایمان راوڑا عمل صالح کو فاسا یکون من المفلحین نو دا کسان یہ بدا کامیابی مندن کنا. وربک یخلق ما یشاء و یختار او ستا رب پیدا کئی سچی غواری و یختار واللہ اختیار لری ما کان لهم الخیار نشتے دے خلقو دا پارا اس اختیار. سبحان اللہ پاکی دا اللہ دا پارا و تعالی اوچتے اللہ دا غسنا اما یشکون چی دا خلق دا اللہ سرکم شریکان کئی. وربک یعلم ما تکن صدورهم اور ربستا پوئی کے پاس سمانے چی پٹر یہ سینے دے وما یلون آچک کارا کئیے. وهو اللہ لا الہ الا ہو اواغا اللہ دے چنشتے لائق دے با سوا دا غنا بل له الحمد فی الاولا والآخرہ دا اللہ پلاس کی دا اللہ دا پارا حمدو ندی دا الوحیت پا دنیا کی او پا آخرت کی وله الحکم دا اللہ دا پارا فیصلی دا اللہ پارا اختیارات تی ویلی ترجعون اللہ طرف تبتا سٹول ورگر سوالے کی گئی. اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت باندھ عمل توفیق رکھیں. ربنا اغفر لي ولوالدي